أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى قسم دے د ورځې د چاش د وخت، واللیل اذا سجا او قسم دے د شپې چې کله هغه خوره شي، ما ودعک ربک نیې پرېښودلي تاسو ستاسو رب، وما قلا او نه د نه خفه شوی دی، وللآخرة او البته آخرت خیر لک بهتر دے ستاسو د پارا من الاولا د دنیا نا، ولسوف یعطیک ربک او ډیر زر د چستاسو رب تاسو له درکړي، فترضا بس تاسو برازی شي. الم یجدک یتیما ولینی مندلی تاسو اغه یتیم، فآوا بس تاسو له ټکانه درکا، ووجدک ضالا اینی مندلی تاسو بے خبره، فهدا بس رهنماییو کا، ووجدک عائلا او نی مندلی تاسو اغه ضرورتمند، فاغنا بس تاسوی غنی کئی، فاما الیتیم بس بہر حال یتیم فلا تقہر اغه باندې سختی مکوا، واما السائل فلا تنہر او بہر حال سوال کون کے فلا تنہر اغه رٹما، او اما بنعمتی او بہر حال نعمتنا ربک استاد رب فحدث اغه بیانوا. د دې صورت نوم سورۃ الضحى د ضحى لفظ چې دغه اولنی آیات کې راغلی دی غینه د دې صورت نوم اغسته دی او نازلېدو اعتبار سره د دې صورت لمبر چې کوم دی هغه یولسم دی، د کې یو رکوع ده او یولس آیاتونه دي، او د دې شان نزول دا دی چې يهودانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د دریو سيزونو سوال کړو. یوی ونا دا تپوس کړو چې د روح حقیقت څه دی، ويسألونك عن الروح. دویم تپوس ونا کړو چې اصحاب کهف کم خلق دي، او دریم تپوس ونا دا کړو چې ذوالقرنین چې دی هغه کم یو بزرګو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي چې زه به تاسو ته سبا لدا د دې خبرې جواب درکم، او د جبه مبارک نه ان شاء الله ویل چې دی هغه ایر شو. د الله تعالی حکمت او قدرت سبانه ورځ خوراغه، نو يهودین راغل او ورته ویلي چې مونږ له د زمونږ د سوالاتو جوابات راکم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو به د ځان نه خبره نه کوله کنه، وحی به نازلېده نو بیا به خبره کوله، وحی رانغه نو یو ورځم تیره شوه، دوم تیری شوی، دریم تیری شوی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمائی فتأخر الوحی 15 یوما، یعنی 15 ورځو پورې چې دی وحی دا نازله نشوه. نو یهودیانو دا پروپاګاندا جوړه کړه چې د سبا ورځې وعده را سره کړې وه او د سبانۍ ورځ به پته نشته چې کله راځي. د ابو لهب ښځه دا راغه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي هغه ستا شیطان استاله نه راځي، توبه نعوذ بالله. جبرئیل امین علیه السلام ورته یاد کو. په دې موقع کې دا صورت نازل شو. والضحى کې دا واو چې دی دا واو قسمیه دی. والضحى قسم دی د چاش د وخت، واللیل اذا سجا او قسم دی د شپې چې کله هغه خوره شي، واللیل
او قسم دی د شپې اذا چې کله سجا هغه خوره شي یعنی چې کله تیاره چې دی خو ډېره شي او خوره شي تیارې ما ودعک ربک نی پرېښودلي ستاسو رب وما قلا او نه خو تاسو نه خفه شوی دی نی در سره دشمني کړې ده ستاسو رب د الله تعالی حکمتونه دي شپم ده ورځ هم ده چې څنګه د شپې تیاره خوره شي او د هغې نه وروستو چې دی د ورځې رڼا راتګ دا یو فطرتي خبره ده دغه شان د دې خلکو د اعتراض دغه تیاري چې وي د دې نه وروستو الله رڼا راوسته او خپل فضل او کرم یې وکړو او د وحي رڼا چې دی راوسته الله تعالی 15 ورځو پورې وحي نه وه نازله شوې او 15 ورځو نه وروستو چې دی وحي نازله شوه او دا یې وفرمیل ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او تاسو هیچریم کلم د یو شیز باره کې داسې ونه وایئ چې زه به دا کار سبا وکړمه الا ان یشاء الله مگر انشاءالله چې الله وغواړي انشاءالله ورسره لازمي وایه نو دا موږ د پاره چې دی دا خبره ده چې څه کارم کوو څه خبرم کوو یاره انشاءالله زبد سبا دا کار وکم یا ان شاء الله زب وکم د دې معنی دا چې ان شاء الله ک الله او غختله به الله تعالی چې د وحی په ذریعہ باندې د روح بارکم ویل چې د روح ستوي او به د اصحاب کهف او د ذوالقرنین متعلقم چې دی الله تعالی دا خبرې وکي خو هغه کیسې دلته نشو کوله ځکه چې هغه به ان شاء الله مخکې دا غي خپل مقام دی پوره کیسه ده د ذوالقرنین هم ده او د اصحاب کهف هم ده وللآخرة خير لك من الأولى او البته تحقیق تاسو الاخرت بهتر دی د دنیا نه دنیا ارزي د فانی شی دی اوشتا لوحین ورستو نشته دی ننشتا سبا نشته دی سحر کشته دنیا ماخام کی نشته دی پدی باندې اعتماد نشته او اخرت چې کوم دی اپایدار دی نه ختمیدونکې زندګۍ والا دی ولسوف یعطیک ربک فترضى او ان قریب ستاسو رب تاسو لا هغه څومره درکړي چې په کوم سیز باندې به تاسو راضي شئ په هغې به تاسو راضي شئ الله به درله دومره درکړي الله تعالی په خپل مخلوق کې د ټولو نه بلند او عظیمه مرتبه چې دی هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لی ورکړی وه ختم نبوت مهر د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اوږو ترمنځ یې ولګولو ډېر څیزونه الله تعالی چې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ورکړ په جنت کې یو بهترینه بنگله ده یو هغه د هغې نوم دی وسیله الله تعالی به هغه چې دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام له ورکوي لکه اذان چې وشي او هغې پسې دعا وایي که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة نو دا وسیلې لفظ دغلته راغلی دی او وسیله د دې نه معنی دا ده چې په جنت کې یو دغه دی هغه مونږه دعا کوو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک هغه ورکي او الم یجدک یتیما فآوا آیا نوی موندلی الله تعالی تاسو یتیم فآوا بس ټکانې درکا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوسه پورې پیدایش هم نو شوی والد ماجد حضرت عبدالله وفات شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل والد چې دی هغه نو کتلی شپږو کالو کې چې دی مور بیبیم چې دی وفات شوه اتو کالو کې نکم چې دی وفات شو ووجدک ضالا فهدا او نوی موندلی تاسو هغه بې خبره فهدا بس تاسو رهنمایي وکړه اکثر مفسرینو چې دی دا معنی کړې ده
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شریعت نه د احکاماتو نه بے خبر الله تعالی ومندلو نو الله تعالی ورته رهنمایي وکړه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من يشاء من عبادنا لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احکام شریعت دغه نه چې دی بے خبر والله تعالی رهنمایي وکړه ووجدك ضالا فهدا دې کې یو تفسیر شو بل تفسیر دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بچی لی سروري دي او اتفاق خبره دا شو چې یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی چیلو بيزو سره چې دی ډېر لري لاړو هغه وخت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماشوم نو غرونه او کنه په مکه کې غرونه هغه نه چې دی هغه طرف ته واوړېدو نو کور ته رانغې نو دویم ورځ هم تیر شو شپم تیر شو په دریم ورځ باندې چې دی او د شپم ور باندې تیر شو ټول خلک ډیر زیات پریشان بیسو شو چې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذهن کې چې دی دا واچول چې دا غر چې دی دا زمونږ خي طرف ته دی او دا غر چې دی دا زمونږ ګس طرف ته دی نو داسې چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به خپل کور ته چې دی رو رسیدو نو الله تعالی ورته دا وی چې یاره ته به خبره وي تا ته پته نه وه او مونږ به خپل کور ته را رسولې یو تفسیر چې دا شوی دی ووجدک عائلا فاغنا او مونږ تو مندلې ضرورتمند بس مونږ ته غني کی مالدار کی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جیداد نو او ابو طالب ترو هغه د تربیت کو دنیاوی لحاظ سره داسې بهترین تر چې دی شاید چې پیدا شي لکه ډیر دنیاوی لحاظ سره چې دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیاته مرسته کړې وه خو د آخرت په اعتبار سره بدقسمت او ایمان ورته نصیب نشو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خصنو کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها نکاح شو او حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه ډیره مالدار وا کاروبار به کولو الله تعالی ولدا سبب جوړ کو او الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مالدار کو فاما اليتيم فلا تقهر بس بهر حال په یتیم باندې چې دی هغه قهر مکوي مسکیږي ورته ما دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب وکړو امت مو یولو د پاره چې یتیم سره چې دی زبردستی مکوي واما السائل فلا تنهر او بهر حال سائل چې کوم دی هغه خیرمار چې کوم دی هغه رټای ما چې کوم په صحیح معنی باندې خیرماري هغه مرټای او یو داسې خیرماري چې بس هغه چې دی خو روغ رمټي او بس سوالونه کوي او ځایونو کې هر ځای کې ګرځي پوه شوې نو هغه خیرمار چې دی رټای خو داسې خیرماري چې هغه ضرورتمند دي نو دا وایي مرټای د خپل رب نعمت چې دی هغه بیانوه د الله تعالی چې سم نعمت وي هغه بیانوه یو کس راغو داسې خاص خیرن راغو سخاو یو کس راغو داسې سخا لباس کې راغو خیرن لباس کې راغو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې تا سره صابون نو پاکي کپڑے را سانه وي ګمز در سانه وا چې اثر وختو کې دیواله وزن دي صفا کړي وي ابو داود شریف روایت دی نو هغه ورته ویل چې ما سره دومره غلامان دي دومره وخان دي را سره دومره سره بيزي دي چې لای دي را سره او زه خو چې ډیر زیات خوشاله باندې منو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې الله تعالی کم تا باندې نعمتونه کلاو کړی دي او نعمتونه الله تعالی درکړي نو داغي اثر چې دی په خپل بدن باندې ښکارا کوا شری دایره کې اوسېګا پاکي کپڑے اچوا او پاک صفا اوسېګا که وس دي کیږي روزانه کپڑے بدلوا که په 25000 دی ماشین غش دی نو روزانه وینځه